أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. زمارونو دنیا کی جو سڑی اوسیگی پاتی کیگی د انسان دو دشمنان د سره لازم ملزوم دی. یو دشمن ته شیطان وای، دا خو د انسان دشمن دی او په د باندې مهنت کوي په د انسان باندې او په د باندې کوشش کوي چې دی د خدای نه لرې شي. دویم د انسان دشمن دی، هغې ته نفس وایي، نفس اماره بالسوء. دا د انسان په دې وجود کې دننه د شیطان جاله ده. شیطان که انسان تباه کوي او انسان گمراه کوي، دقه جاله کې ناست دی او دی خپل کار کوي. دا دو شیطانان دي، دو دشمنان دي. شیطان بهرنی دشمن دی، د بار نه کوشش کوي او حمله کوي، خو د بار نه چې دشمن راځي نو دا قانون دی د کور دشمن چې ورسره ملګري نه وي د هغه غلا نشي کولی. دی به هله غلا کوي چې د کور دشمن ورسره وي، د کور دشمن دله پناه ورکوي، دله امن ورکوي، د ده سهولت کاري، دته کار اسانوي. دا قانون دی. نو دا شیطان د ده سهولت کار په دې وجود کې دننه او د دې شیطان جاله په وجود کې دننه هغه دا نفس دی. دا دوه دشمنان دی. دا شیطان راشي او په دې خپله جاله کې کینی، دا نفس ورته ټولې لارې ښیي. دا نفس دی شیطان ته ټولې ګودرې ښیي چې په دې طریقه به دا سړی بربادو، په دې به یې د خدای نه لرې کو، په دې چل به د الله نه دشمن کو. نو دا دوه دشمنان دی. نو انسان خامخا په ګناهونو کې دی سرکۍ پرېږدي یې نه، او ګناه هغه عمل دی چې انسان پې د خدای نه لرې کېږي. لیکن بل خوا که ته وایې دا خو دوه غټ دشمنان دي نو دې سره به څه کوم، د دې دوو دشمنانو نه به ځان څنګه بچ کوم. هغه دشمن چې ته یې پېژنې او تا ته ښکاري نو ځان به ترې بچ کړې. هغه دشمن چې تا ته معلومي نو ته به په هغه ډزو کې د هغه نه به ځان بچ کړې. لیکن کم دشمن چې تا ته ښکاري نه، او کم دشمن چې ته یې وینې نه، او کم دشمن چې ته په هغه د کوتک یا د ډز غزار نشې کولی، نو دغه شو دشمن سره به څه کوې. نو الله پاک فرمایي دا اول خو کوشش کوه چې ځان د ګناه نه بچ کړي، ګناه مه کوه، الله خفه کېږي. او چې کله یو ګناه ته دې زړه وشي او دا شیطان دې ګمراه کوي نو خپل رب حاضر کا، بس اخرت حاضر کا، قبر حاضر کا، ځان ته د خدای لویي حاضره کا، او د دوزخ غرغنډې را یادې کا چې که دا ګناه مې وکړو دې وخت کې زه مړ شومه، هېڅ پته د ژوند او د مرګ نه لګي، نو د قبر مې م تباه دی، او ځنکدن مې م تباه دی، او اخرت مې م تباه دی، او ټول عمر به په دوزخ کې پروت یم. بیا به څه کوم؟ چغې به وه. که بیا هم انسان دی او غلطي وشوه او ګناه وشوه نو دویمه لاره اسانه خدای مونږ ته ښولې ده، او دا ده چې ما فورا توبه وباسه، فورا معافي وغواړه او توبه وباسه. نو چې توبه دې وویستله نو الله به دې معاف کړي. یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم. دا الله څه وایي؟ یاره څه مهربانه الله دی، څه مهربانه رب دی. یا عبادی اے زما بندگانو، یا عبادی اے زما بندگانو. کم بندگان؟ اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگان چې ځان سره زیاتې کړي، زیاتې ځان سره کوي. که د خدای دشمني کې د خدای خدایي نشي کمولی، ځان سره زیاتې کوي، ځان تباه کوي، ځان آخرت ته غورځوي، ځان قبر ته غورځوي، ځان دوزخ ته غورځوي. نو یا عبادی اے زما بندگانو، کم بندگان اسرفوا علی انفسهم، هغه بندگانو ته وایي چې په ځان یې زیاتې کړي. اسرفوا علی انفسهم، په ځان دې زیاتې کړی دی، ځان دې تباه کړی ده، خدای دشمني دې کړې ده.
ګناه دې وکړه په ګناه الله خفه کېږي الله دې خفه کړو چې الله دې خفه کړه ځان دې تباه کړو نو څه چل دی لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوسي مه کوه الله څومره ښکلی لفظ دی د خدای د مهربانۍ نه مایوسي مه کوه ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله پاک ګناهونه بخي انه هو الغفور الله بخونکی دی معافي به دې کوي فوراً الله ته رجوع کوه توبه وباسه معافي غواړه یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او راتلو سره رسول الله مبارک ته وایي انی اصبت حدا یو ګناه مې کړی دی د خدای پوله مې کراس کړې ده ګناه مې کړی دی ما باندې د خدای حکم جاری کړ صحابانو خو چې به داسې څه غلطۍ وشي فوراً به رسول الله مبارک ته راغلل حضور پاک ورته غږ ونه کړ بیا راغی رسول الله مبارک ګوره دا ستومانه و دا ستومانه چې سړی ګناه وکړي که په خولې دا مونه وایي چې الله ما معاف کړي او په خولې توبه مونه باسي خو چې دې ستومانه شو به دا توبه ده الندم توبتون ستومانتیا دا توبه ده بس پشیمانی ستومانتیا دا توبه ده حضور پاک ورته وفرمایل بیا وله راغی وی د الله رسوله ما سنګین جرم کړی دی ما ګناه کړې ده او که د خدای څه حکم وي په ما باندې قایم کا رسول الله مبارک ورته وفرمایل ما سره دا منځونه وکړل وی ځه قد غفر الله لك حدک ستا ګناه خدای بخلی ده ګوره اسان علاج شو بس چې یو سړی په ګناه ستومانه شو دی راغی او دی وایي چې الله ما ګناه کړې ده او زه معافي غواړم بس د ګناه دا ستومانتیا دا علاج دی ده الندم توبته مونږ ولې د خدای نه مایوسه یو ګناه به په دې دنیا کې چې ته اوسېږې څوک به داسې چې د هغه نه به ګناه نه شوی الله په حضور کې توبه وباسه یو ذات ومنه چې هغه زما ګناه معاف کوي یو ذات ومنه چې په ما مهربان دی یو ذات ومنه چې ته هغه ذات په دې خپل زړه کې لوی وګڼې چې الله ته ګناه بخې هم او نیوکه هم پې کې هېڅ نشته حسن بصري رحمت الله علیه یو شاګرده وه مرید یم او شاګرد یم وه هغه زمانه کې چې به سړو درسونه کول نو د پردې نه پورې غاړه به زنانه هم ناستې وي یو خوا به زنانه وي د پردې نه پورې غاړه بل خوا به سړي زمونږ ډېر لوی زنانه تاسو وګورئ په حدیثو په دې کتابونو کې زمونږ په استادانو کې را روانې دي غټې ښه زنانه عالمانې زمونږ په احادیثو کې استادانو کې را روانې او هغه د هغې ښځې استاد څوک و بل سړی او لوی علما او شاګردانې ښځې راغلي دي حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه ډېر لوی سړو علم زده کړی دی او حدیث یې زده کړی دی او دقه رنګې د ډېرو لویو محدثینو ښځې شاګردانې دي زمونږ کتابونه ترې ډک دي دا ښځه د حسن بصري رحمت الله علیه شاګردم و مرید یم و حضرت حسن بصري د ده د پلار نوم یسار و حسن ابن یسار بصري تابعي و ډېر لوی محدث و عالم و نیک سړی و تابعي خو اسم چې کم محدث وي نو خبرې پکې نه پکار خدا د طریقت خاوندم و د زمونږ د طریقت چې دا کم څلورې سلسلې دي په دې ټولو کې د حضرت حسن بصري رحمت الله علیه نوم پروت دی او لوی استاد دی محدث دی د حدیث و شیخ دی د دې ښځې یو زوی و او کونډه شو ماشوم زوی ورته پاتې شو او خاوند یې مالدار و مال پاتې شو